حکومت چې کم دوه کارډونه رجسټري د هغې په تور باندې به تاسو ته 10,000 روپۍ میاشت چې ده دا ملاویږي. یو روشن مستقبل کارډ دی او یو چې دی سهارا کارډ. روشن مستقبل کارډ چې دی دا د یتیمانان دپاره دی، کم کسان چې یتیمانان دي نو هغو ته به د میاشتې 10,000 روپۍ چې دی دا ملاویږي. یو سهارا کارډ دی. د سهارا کارډ چې دی دا د کونډو دپاره دی، کومې زنانه چې کونډې خاوندې مړي نو هغو ته به 10,000 روپۍ چې دي دا ملاویږي. هره میاشت په هغو ته 10,000 روپۍ چې دی دا به ورکړي. نو ځینې کسان وایي چې د دې رجسټریشن به موږ څنګه کوو. نو د دې رجسټریشن چې دی هغه په اسانۍ سره چې دی تاسو کولی شئ. آنلاین د دې څه طریقې کار نشته، خو یو فارم دی هغه به تاسو ډاونلوډ کوئ آنلاین. هغه فارم چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ هغه به تاسو فول کړئ، نو د هغې نه وروسته چې دی ستاسو رجسټریشن به کېږي. د سیټ به تاسو ته ښکارېږي دا یو فارم دی، دا د روشن مستقبل کارډ فارم چې دی هغه دا دی. دا فارم چې دی دا ډکول غواړي او دا به تاسو په دفتر کې چې دی دا به تاسو جمع کوئ. دا به د زکات کم دفتر چې دی هلته به جمع کوئ. چې هلته کې دا تاسو جمع کوئ نو تاسو له به دغه کارډ چې دی دا به جوړئ. که تاسو د یتیمانانو هغه جمع کوئ او که د کونډو هغه جمع کوئ، په دې کې تاسو هر یو جمع کو نو تاسو ته به 10,000 روپۍ میاشت چې دی دا ملاویږي. خو هغه به ګوري چې تاسو د دې پروګرام دپاره اهل یې که نه یې. که اهل یې نو بیا به دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته ملاویږي. نو ځینې کسان وایي دا فارم به کوم ځای کې نه ډاونلوډ کوو، نو موږ به د خپل یوټیوب په پوسټ کې چې دی دا به هلته کې ورکړی او کیدای شي د فوټوسټیټ والا سره دغه شانتې هم ملاویږي. هلته کې تاسو هم راغسته شئ، خو کوم کسان له طریقه نه ورځي نو زموږ د یوټیوب په پوسټ کې چې دی دا به پروت او د هغه ځای نه تاسو دا فارم چې دی دا ډاونلوډ کولی شئ او فول کولی شئ.